الله تعالی د دې جوړ د ناس ته د دې بیانات او د دعاګانو د دې مجموعه د فکر اثر الله په تمامه دنیا باندې وګرځي. الله تعالی 100% الله تعالی 100% باندې امت د دعوت په مهنت باندې راوړي. الله کریم هغه سطح ته ورسېږي چې په کومه سطح باندې صحابه کرام رضوان الله د مهنت کړې. الله تبارک وتعالى څومره بیماران الله کریم کورونو کې هسپتالونو کې پراته دي، خدای شفای کامله عاجله مستمره او د نصیب وفرمایي. الله تعالی چې څومره بې ګناه قیدیان په قیدونو کې پراته دي، الله تبارک وتعالى هغوی ته رهایي او ازادي حاصله کړي. الله کریم څومره قرضدار دي، الله قرضونه د خپلو غیبي خزانونو پوره کړي، د هغې حاجتونو پوره کړي. الله څومره دښمنۍ پریشانۍ په امت کې موجود یا پس کې الله تعالی هغه په دوستانه په تعلق باندې بدل کړي، په آپس په شور و شکر کې الله فتنې فسادونه ختم کړي، الله جهل دښمنۍ ختم کړي. الله تعالی د چا اولاد نافرماني فرمانبردار جوړ کړي، الله نارینه اولاد نه نارینه اولادونه صالحان ورته ورکړي. الله کریم څومره امت کې چې مهنت اخواري شروع ده، الله تبارک وتعالى د هغې تمامو نیکانو صلحاو علماو صفت دا تمام امت ته منتقل کا. الله تبارک وتعالى دین په دنیا باندې عام کا. الله کریم څومره مهنت چې شوی دی هغې ته د قبولیت درجه ورکړه. څومره خلک چې نقل حرکت کوي، الله کوي کې خلاص دی خلاص پای کې پیدا کا. الله دا صفات د دعوت او تبلیغ لپاره کوم پکار دي. الله کریم موږ په هغې نه پوهېږو، الله تبارک وتعالى صفات تمامه مجموعه مهنت کوونکو کې پیدا کا. الله تبارک وتعالى چې څه څه درجه کې خلک لګېدلی دی، الله د مرګ پورې د دې مهنت سره هغه وابسته پاتې کا. الله کریم په دې باندې ستا لوی لوی وعدې دي. ای الله کریم هغه وعدې که هغه کار زموږ د هغې شان مطابق که نه، الله هغه شان مددونه نصرتونه زموږ وفرمایه، حاجتونه زموږ د غیبو خزانونو پوره کړه. الله کریم زمون بل ته غوښتو ځای نشته په غیر ستا نه، الله بل چا ته لاس چتولو څوک نشته په غیر ستا نه. ای الله مونږ جوړې تا ته نیولې ده، خدای ستا غیبي خزانو ته نیولې ده، الله ستا رحم کریمانه انداز ته نیولې ده. ای الله د تمام امت مسلمه حوایج پوره کړه، د هغې ضرورت پوره کړه. الله مخلوق د مخلوق محتاج مه کړه. الله د تمام مخلوق خدای پاک د حاجتونو د زړونو تا ته معلوم دي، د چا په زړونو کې څومره شایع جایز حاجات دي، الله د غیبي خزانو هغه ته پوره کړه. الله کریمه څومره خلکو چې خواهش اظهار ستا په لار کې د ورتو کړی دی، الله د څه وجوهاتو په وجه باندې پاتې دي، هغه وجه مشکلات ته ختم کا. الله تعالی ضرورتونه یې پوره کا، حالاتو ته سازګار کا او په خپله لار کې الله کریمه ته وباسه. الله کریمه موږ سوالګر یو، خدای ستا نه سوال کوو، ستا د درد نه سوال کوو، ستا د خزانو نه سوال کوو. ته هغه ذات چې سوال ټول خلک په غوښتو سره خفه کېږي، د هغه کمیږي. خدای یو ستا درد دی چې ته سوال کوونکي په سوال غوښتو خوشحالېږي. خدای ستا په خزانو کې کمی نه راځي. ای الله دا د خپلې خزانې د اهل ایمان خلکو لپاره ساتلې دي، الله تعالی هغوی ته د ورکو لپاره دې ساتلې. ای الله زموږ تمام ضرورتونه ته پوره کړه، زموږ تمام حوایج پوره کړه. خدای بیمارانو ته صحت کامله ورکړه، خدای فقراو او مسکینانو ته مال دولت ورکړه، او الله تعالی د هغې دغه مال او وسایل په خپل دین باندې ولګوه. خدای هغه نه ختمېدونکې زندګۍ ته موږ کامیاب بوځه. الله تبارک وتعالی د جنت چې څومره خوشحالي دي مقامات دي د حلیمان خلکو لپاره او د دایرو لپاره تا جوړ کړي دي. ای الله کریم هغه موږ ته په خپل فضل سره په اعمالو سره رسېده ګران دي. الله کریم په خپل فضل رحم سره موږ ته په جنت فردوس کې الله مقام راکړه. خدای څومره د اول نه واله تر ننه پورې د اوسه پورې څومره وفات شوي دي، د ایمان سلسلې خدای مغفرت کامله نصیب کړه، درجات یې بلند کړه. خدای د قبر معامله ورته اسانه کړه، خدای د پل صراط معامله ورته اسانه کړه. الله په خپله فضل رحم جنت ورکړه. الله څومره اهل ایمان خلک دی، الله تعالی په ایمان باندې قایم دائم پاتې کړه. او من خدای پاک موږ ته د کلمه شهادت سره راوله. خدای د قدم مخاري اسانه کړه، خدای د قبر معاملې موږ ته سوال ځواب اسان کړه، پل صراط راته اسان کړه. بلا حساب او حساب کتاب موږ جنت ته بوځه. الله تبارک وتعالى صبر استقامت موږ ته په دینه پورې محنت باندې راکړه او اخلاص راته راکړه. آمین آمین یا رب العالمین.